اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. استاد محترم سید جواد نقوی فرمایش کوي صدا یوم القدس دا د صرف ایران ورځ نه ده بلکې دا د ټول عالم اسلام ورځ ده. یوم القدس د مظلومانو د حمایت ورځ ده. یوم القدس د ظالمانو په خلاف ډټ کر مقابله کول ورځ ده. یوم القدس د ظالمانو په خلاف خپل مانځو کې د اتفاق اتحاد ورځ ده. خو زه افسوس کوم برای نام مسلم اومه باندې څنګه ځان د اسلام ټیکداران ګڼي، هغه د ځان د اسلام غمخوران ګڼي و هغوی لمنو کې مظلوم فلسطینیانو سره ظلم کیږي او دا ونې خاموش دي. ماشاءالله ماشاءالله. صرف دنیا کې یو قوم ده څنګه شیعه دي، څنګه هر یو مظلوم سره مرګلي دي او د هر ظالم خلاف دي. هغه پاته به تاسو ته نږدې ورځو کې د یهودو یو الله عہدیدار هغه انټروین پاته لګېدلی وي څنګه یې ټولو مسلمانو برای نام مسلم اومه موسی د فلسطین سودا کړې وه، خو یو د شیعو عالم د شیعو پاکي څنګه ډټ کر ودرېدو، هغه منصبه یې موسی ناکام کړه. هغه رهبر معظم سید علی خامنه‌ای و. نعره حیدری रहबर के फरमान पर रहबर के फरमान دا تفریق موسی نشته. چیرې فلسطین کې سنیان دي مو به د سنیانو حمایت نه کوو. مو شیعو دا عقیده ده مو ته د رهبر معظم د غوی سیستاني او د نورو فقهاو دا حکم ده چې که مظلوم هر څوک ده که هغه مسلمان ده که غیر مسلمان ده خو څه مظلوم ده مو شیعه هغه حمایت کوو. او ظالم هر څوک ده که مو ورور ویلی نه ده مو هغه مخالف یو. یوم القدس کسا نن مو جلوس اروته ده ډېر لوی تعداد کې خلک دي، خو د یوم القدس یو عنوان ده او د مظلوم حمایت دا د دغه جلوس یو مقصد ده چې موږ به د مظلوم حمایت خامخا کوو. زه یوم القدس حوالې سه مو علماو خبرې وکړې، زه به داسې وایم چې که مو نن فلسطین مظلومانو حمایت کې اروتای شو مو بیا دغو حکمرانو څه کوم ظلم څه شروع دی مو بیا دغو حکمرانو خلاف اروتای شو. کله یوې علاقې ته حکمران ارڅي هغه ته پروتوکول میلاویږي، هغه ته تنخوا میلاویږي، دغې خبرې چې کوم خدمت وکړه کوم مسالې حل کړه چې دلته کوم حکمران ارڅي هغوی ته تنخوا یې دغې خبرې میلاویږي چې کورمه به څنګه خرپوي وایي کوم حقوق به څنګه پامال کوي. مو دغو حکمرانو ته یایو واضح یایو کسا مو تقریبا یو نیم کال پرا شوی ما ته جمال غوړه غلیو. زه داسې یم چې کومې مسالې دي که بلچ خیلو مساله ده که ګېدو مساله ده زه دغو حکمرانو نه نا امید یم. دا امید ما سره شته نه چې دا به مو مسالې حل کړي، بلکې زه داسې یم چې که موږ ته الله سیکرټریان نور اشیا کیدای شي دا مسالې نشي حل. یغه واجه چې ده یغه واجه دا ده چې دا حکمران اندی پوره رستوي اندی پوره تنخوا ورکوي چې شیعو حقوق په مال کوي، شیعو ځمکو نه قبضې وکوي. خو زه دوی ته داسې وایم ما بله ورځ پریس کانفرنس کې ویلي دي چې مو ډېر یو کال نه مو تاسې دفترو چکرې ولګولې، یو کال نه مو تاسې ته خپلو دفترو کې ریکویسټونه وکړه چې ګېدو مسله تیاره حل دی فیصله په شوي دی ویلې نه حل کېږي. خو مو نه امید یو. زه داسې وایم په واضح وایم دغه قوم ته وایم چې ما قوم څه وعده کړي دی چې زه به قوم نه هېڅ شی نه پټوم. نن دغه سټیج نه دغه قوم ته واضح وایم چې زموږ کومې مسالې دي زه خو پرېږده چې داسې لا سیکرټریان راشي یا دا ظالمان مو ته مسالې نه حل کوي. لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین. مو ډېر دفترو چکرې ولګولې، خو زه نن یې دغه قوم په مخ دا خبره دغه سټیج نه دغو حکمرانو ته واضحه کوم
څاینده پاره مو پریس کانفرنس کې ویلی وو چې دا خو موته ډېره باده لګېږي دا ډېره باده خبره ده چې موږ بار بار دا فریادونه کوو چې دلته کوم ناست حکمران دي دا ظالمان دي او بیا یې ظالمانو په مخ کرسۍ کې ناست وو موږ ظالمانو نه انصاف غواړو دا مو خیال چې ما په نظر ډېره باده خبره ده انشاءالله که تاسې په دغې خبرې مو سره مطابق وئ آینده به مو خپل حقوق دغو دفترو کې نه غواړو انشاءالله خپل به حقوق په دغو روډو نه غواړو دغې خبرې جواب भरपूर नारों से राका नाराए तकबीर नाराए रिसालत नाराए سوره ظلم ده اگه دو خبره خلاص خبره ده خاتم شوی خبره ده مټای ونی تقسیم شوی دي هارون ورکی چاولی شوی دي ایدی باوجود حکمرانو صرف انګور وایي چې مو به حصہ یو مو ظالمان یو مو متعصب یو بیا به مو غلی کینو کایو طرف ته مو صدقه کوي ایو طرف ته یې سنا حل کوم بل طرف هغه خلک څنګه پیرونه کوي هغه خلک څنګه ته مختوي لوړ دي ته نه پرېګدي زه بیا چونه ګیلاوه کوم زه چاته وایم حکمرانه بیا خو مو مجبور یو چې خپل حق وسې په خپله وځو انشاءالله دا به وځو زه د سټیج نه اخري خبره کوم زه دغه ټول قوم ته داسې وایم چې انشاءالله عید نه بعد سوره مو علمای کرام دي سوره مو دلته تنظیمو والا دي سوره مو مشران دي دغه مشران په صلاح او مشورې مو به عید نه بعد یو لایحه عمل یو اعلان به کوو د ټولو په سره مشورې بیا به دغو حکمرانو ته زه داسې وایم چې بیا به هرڅه دغه روډ نه به موسم سکیرات کوي زه بیا ته دفتر ته واپس نشم در تلای و نه درځم منشیاتو حوالې سره ضرورت نشته هغه صاحب خبرې وکړې زه داسې وایم چې حکومت غواړي تنخوا د خلي یعنې دې تنخوا د خلي څه کورمیوال به چې په آی سروک دي کا کورمیوالو ته نشه راوړه دوی نه که موږ ګیله کوو دا به ډېره باده وي زه کوم نه دا ګیله کوم لکه څنګه ته جمله غوله څه وکړمه بچاک دی تا خرابېږي ځوان دی تا خرابېږي ته ویلې خو بیا ولې تو کوم کلی ته زه لاړ یم کوم کلی هغه په خلاف کمیټي جوړه کړې ده کوم کلی هغه ډې والا هغه بې غیرته منشیات پیروش کوم کلی هغه سمردا زنده بند کړی دی وایه دا ګیله به هم وغه نه کوو که مو ته یوه مال ورک شي مخامه خونې ته مال نه شي رو شل کسان مو ته خپلې وغوسې خپل اصغیسې سارو وایه خپل بچي پوښتنه مې کړې ده چې 12 بجو پورې چېرته سارې ټوله شپه ته چېرته سارې دغو کې مو ته سام ذمهوار یو مو ته والدین سام ذمهوار دي زه قوم ته دا اپیل کوم چې حکمرانو نه تامه لانډه کوئ خو خپله پوڅوئ کلي کلو کې کمیټۍ جوړې کوئ پوڅوئ مخالفات وکړئ که نه وي مردا زنده اوسه باند کوئ بله خبره د دهشتګردۍ حوالې سره لنډې خبرې کوو لکه نن ورځې تاسې کسو دهشتګردۍ اړ کې موږ غواړي چې شیا سني وجنګوو نه خو شیا دوره بېوقوف دي نه سنیان دوره بېوقوف دي چې نن اپریشنو کې دهشتګردۍ اړ کې موږ شیا سني وجنګېږو شیا پوه دي سنیان پوه دي موږ باید دا بلکل نه وجنګېږو تا کومه پالیسي ده چې ته مو تقسیم کې حکومت وکړې دا حکومت بیا مونې نشي کوی انشاءالله مو وړونه یو مو به وړونو غونته اوسېږو خو زه سنیانو مشرانو ته دا وایم چې دا تامه لانډه کوئ چې دا حکمران مو ته مسالې حل کړي کینو خپلو کې فیصلې وکړو خپل نسل ته خپل مستقبل مو ځوانانو مستقبل روشن کړو که چیرې ونه مو کړو دا به بیا مو ته ونې خپل نسل به بیا مو ته ونې لعنت کوو دهشتګردو ته زه وړوکی یو پیغام ورکوم چې دهشتګرد لکه څو ورځې نه تاسې کس وایي خودکش دی زه خپلو سوشل اکټیویسټو ته داسې وایم چې کسه قوم ډراومه الله دلته خودکش شروته دی الله عبدالله دی الله بلال دی زه خپلو اکټیویسټو ته داسې وایم چې کسه دغه نه مو بچیو ذهنو کې خوب پیدا کېږي مو هغه قوم نه یو چې مو خودکشو نه ډارېږو مو هغه قوم نه یو چې مو شهاداتو نه ډارېږو مو هغه قوم یو چې د خلق به ډارېږي خو موږ خو سار یو که نه موږ شهادت سره شوق لرو کله یو قوم شوق لري خپل ځوان شهادت سره شوق لري هغه څنګه چا نه ډارېږي نو په کار نه دی چې موږ سوشل اکټیویسټه خپل قوم دوره وډرګي څنګه بازارو ته نرسي نه دا یوه ناره لګوو و دهشتګرد څنګه کسوی دی چې کوم مرج ډسټریکټ دي هغوی کې بیا سرګرم شوي دي هغوی ته زه یو وړوکی پیغام ورکوم چې تاسو ته مو داسې وایو چې مو پالیسي چې نوې پالیسي نه دی
زموږ د شتګردو په خلاف به څه یوې نوې پالیسۍ اعلان کوو موږ هغه زړه پالیسي دی چې کومه 2007 کې شهید اربني هغه پالیسي وه نه موږ هغه پالیسي دی و اخر کې سوشل اکټیویسټو ته یو سوال کوم څه کسه موږ ته یو ډېر مهذب قوم یو شیعه یو د امام حسین منوني یو د سوشل میډیا نه موږ ته څه شروع کړي دي او یا دا یو مهذب قوم همدغه نښ کې وي همداسې یو مهذب قوم وي چې یو بل عزتونه وچول کوو یو بل سې پرپیګنډې کوو وړه خبره شوې نه وي بغیر تحقیق نه تو قومي بیانیې نه وي خبر چیرې قومي څه بیانیا دی تو انجمن ته ټلیفون نه وي کړی تو تحریک ته ټلیفون نه وي کړی په سوشل میډیا نه کېنې لوتې سوتې آئې مو خیال زه داسې آیم چې مخکې مو مشران وو نن ورځې پورې مو ته کورمه ساتلي دی کم از کم هغوی مشرانو کې خو یو احترام و که نه نن ځوانانو مو هغه احترام خراب کړی دی مو خو سره احترام نه دی هرکې پاتې شوی چې څومره یې چا بېزتي کېږي هغه بېزتي کوو زه داسې آیم ځوانانو ته چې کسه نن قوم مستقبل یې تا دی د مشرانو مستقبل ختم دی هغه سپینګیري دي هغه یې مؤسسه دی هغوی نه پکار دی هغوی تجربې نه مو پیدا واخلو خو ځوانه چې کوم طرف ته قوم روان کړی دی ما خیال چې د هغه قوم مستقبل کې به بیا تا موافق نه کړي خدای نه ویره وکړئ دی چا عزتونه په سوشل میډیا مه خرپوئ کم از کم که څوک ټیک خبره وکړي یا ته غلطه پیش کړي زه خو داسې هم چې تا نه غوړ دښمن قوم کې بل کوم یو دی څه قوم کې یوه خبره وشي که هغه ډېره ټیک خبره وي که هغه یې قرآن یاد وي که هغه امام حسین کول وي هغه یا ته الټا پیش کوي کم از کم ځوانانو بیدار شوي داسې خلکو ته چې هغه غواړي قوم کې دینه خلک وریا کي دینه ځوانان وریا کي پکار دی هغه ته ډټ کر ځواب ورکوئ واخر دعوانا الحمدلله